نن ټول لومبه خبره دا چې زکات لغوي معنا څه ده، یعنی د لفظ زکات معنا څه ده. علماء د دې مختلف معنی کړي. زکات یو معنا ده طهارت او پاکیزگی. کچره معنی د طهارت شنه به مطلب دا دی چې زکات سره چې تا کم مال ورکو غد مال خیره دی، چې کم مال پاتې شو دا پاک مال دی. نه مال کې پاکواله او طهارت رضی په زکات ورکول سره به دا معنا ده. دیمه معنا د زکات بډوتری، یو شیز بډویدل زیاتیدل. به دا معنا شي چې کم سړی زکات ورکی د پاتې شوی مال کم دې سره دی کې والله پاک اضافه کی دا وزیتی، یعنی زکات ورکول سره مال کمیږي نه. به دا معنا ده. درېمه معنا ده د برکت کې زیاتواله، یعنی چې کم سړی زکات ورکی کم مال دې سره باقی پاتې شو الله پاک په دې کې برکت واچي، برکت کې به اضافه وشي، لږو پیسو سره به ډېر کارونه کیږي. به دا معنا ده. اور سلورمه معنی دا ذکر خیر، مدح، تعریف کول، د خیر تذکرہ کول. یعنی زکات ورکول والا چې کله زکات ورکی د دې به ذکر خیر کی چې دا خسړی دی، دا غریبانو سره منډه درډه وي، خلک به تعریف کوي. نه دا ټول معنی په دی لغوي معنی کې پرتی دي. البته د دې چې کومه اصطلاحي معنی دا غان ډېرې شوي دي، خو یو معنی یو چې کوم مراقی الفلاح وغیرہ ذکر کړی دی، غوی چې تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، مخصوص مال مخصوص سړي ته ورکول. مخصوص مال دا معنا چې سلو کې 2.5 روپے یو خاص مقدار شریعت مقرر کړی دی، 40 حصہ ورکول، 40 کې 1 روپے، 80 کې 2 روپے، سلو کې 2.5 روپے مالی مخصوص دی. اور شخصی مخصوص ته بھی ورکه، دا معنا چې غریب ته بھی ورکه. دیو جن زکات مالداری ته نشي ورکوله، سادات ته نشي ورکوله، اجرت کې مزدور ته نشي ورکوله چې تا ماته ډیری مزدوری کړی د زکات والا. نه خاص مال خاص اشخاص ته خاص افراد ته ورکول دي ته زکات ویل کی. دا د زکات اصطلاحي معنا دا او تعریف دی. اور فضیلی سے دی ډیر زیات فضایل دي. د زکات د فضیلت لپاره دا خبره کافی ده چې الله سبحانه و تعالی قرآن کې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو موږ کایم کې زکات ورکړي. کم ځکه د موږ تذکرہ راغلی غي سره متصل زکات هم ذکر کړي. موږ دا ستا بدنی عبادت دی اور زکات ورکول ستا د مالی عبادت دی. دا دواړه الله پاک یو ځای ذکر کړي. بلکې علماء دا لیکلي دي چې قرآن کریم کې د منځ او زکات کا خپل کې یو ځای کم دی کې تذکرہ شوی دا چې را جمع کې وې شمارې نه 2 ځای کې الله پاک منځ سره زکات ذکر کړی دی. د دومره اهم عمل دی. نه زکات لوی عمل دی، ځکه منځ پسې متصل الله رب العزت ذکر کړی دی. اور تیر شوی میاشت کې ما تاسو ته د مؤمن صفات ذکر کړیو. هغه کې په اتلسمه سپاره کې سورۃ المؤمنون یو سورۃ ته هغه ابتدایي آیتونه کې موږ او اوصاف ذکر کړیو. نغه کې هم چې کم سره زکات ورکی هغه تذکرہ قرآن کړی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقینا مؤمنان کامیاب دي، فلا ترسیدون کی دي. پہلا نمبر میں الذين هم في صلاتهم خاشعون، منز کی سره د خشوع خضوع پہلا نمبر باندې. دویم والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کرونا لینی کرونا ځانونه ساتي، دا دویم موږ ذکر کړو. دریم والذین هم للزکات فاعلون، دی به زکات ورکي. د زکات ورکول دا هم د مؤمن صفت دی. نه د مؤمنانو صفاتو کې یو صفت دا هم دی چې دی به زکات ورکي. دا د دې صفت دی، موز بکي، لغو کارونو نه به ځان ساتي اور زکات په ورکي. نه زکات ورکول دا د مؤمن صفت دی. نو مؤمنانو صفاتو کې یو صفت دا هم شو چې دی به د زکات اهتمام کوي. ګوره دا مؤمن د ایمان علامت دا هم دی چې دی باندې زکات فرض دی، دا به زکات ورکوي. اور بیا وعید په هم شته دی. قرآن ذکر کړي په سوره توبه کې چې کم سړی زکات نه ورکوي، قرآن هغې دپاره سخت وعید ذکر کړی دی. قرآن اعلان کړی په سوره توبه کې
چې والذین یکنزون الذهب والفضه هغه کسان چې هغه جمع کوي خزانه جوړي د سرو زر او د سپینو زرو یعنی سره زر او سپین زر جمع کوي خو زکات یې کې نه ور کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او نخش کوي د الله په لار کې سره زرن ډیر دي سپین زرن ډیر دي خو ګډه په چولې دا د غریب د کونډې رنډې د مستحق تخپل حق نه ور کوي نغی په باره کې قرآن دا اعلان وکړو لا ينفقون فی سبیل الله چې کله الله په لاره کې نور کوي سزا صدا ایران وکړو قرآن فبشرهم بعذاب علیم خوشخبری ورکا دیو ته د درناک عذاب الکه درناک عذاب ولا څنګه خوشخبری وینا د الله پاک د جبرن ز سختی د پره ویل دي زجرنی ویل دي یو سړی په کور باندې تندر وګرځي تور دی مبارک شه په کور د تندر وګرځي خلوب د ماته کی خو چې کم سره زکات نه ورکی نه الله پاک دغه ته زور ورکول د پاره وی چې فبشرهم بعذاب الیم دیو خلکو ته خوشخبری ورکا چې دیو ته بدرناک عذاب وي فبشرهم بعذاب الیم او د عذاب علیم اکثر جهنم تذکری سره دی الله پاک چې کله جهنم تذکرو کې به ور سره متصل عذاب علیم نه عذاب علیم د جهنم سره تذکر دلته زکات نه ورکول ول سره تذکر وکړه فبشرهم بعذاب الیم دوی د خوشخبری ورکا د درناک عذاب اوس الله پاک درناک عذاب ذکر کی یوم یحما علیه فی نار جهنم هغه ورځ چې ګرم بکړی شي په د جهنم ور کې دغه مال اور د سره زر اور سپین زر د دې خزانه دا به الله پاک د جهنم ور کې جمع کی بی گرم کی نه یحما گرم کیا جائے گا د چې کم مال دی دنیا کې روان کړي دی اور جان سره جمع کړي دی کې زکات نه دی ور کړي نه الله پاک د مال رګرم کی بیا بس کی دې سره فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بیا به دې سره دغه کیږي د دیو جباههم تندی د دیو پہلا نمبر باندې مخ بیا الله پاک ودغي وجنوبهم جنوب لکیږي دغه اړخته ده خي طرف یا ګس سره د پختو کم زیدي دا زین بیا الله پاک گرم کی د سرو زرو سپینو زرو سره جانم کی بھی گرم کی بیا ور سره دی دغه لکیږي اور بیا وظهورهم ملاګانی د دیو دغه زینو باندې الله پاک دغونه لګي فرشتو ته وی جهنم ولا دروغه ده چې دی خو د سره ز سپین زر جمع کړو زکات نه دی ور کړي دا ور کې ګرموا اور بس دغه ور سره بیا جهنم کې مرګ نشته دنیا کې خو تکلیف رالو بس اړه ټیک درته وشو مړ شي ختم غي سره بسکه نه د زکات نه ورکولو قرآن دا وایي په سوره توبه کې آیت نمبر 35 کې ذکر کړي هاذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه خزانی دي چې تا ځان ته جمع کړي وي دا د ستا خزانی دي او دا تا جمع کولو ځان لاره نن خو موږ مال ته بس کار ویلې دي نو خو د خیر کی او موږ تبلیغ مشران ډېر خپل کال کوي هغه وایي چې کماتے ہیں کانے کے لیے اور کاتے ہیں کمانے کے لیے ودا دو کار دي ګټا خورا او خورا دې لپاره چې به وګټو دریم کار پکې نشته او قرآن دلته دومره سخت وعید بیان کو هاذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال دی چې تاسو خزانه کړي او خپل ځنونو لرا فذوقوا ما کنتم تکنزون اوس خوند وسخه دا هغه شیزونو چې تاسو خزانه کولې جمع کولم کنز خزانه چې کوم شیزونو جمع کولو سي خوند وسخه نه دا وعید سوره توبه آیت نمبر 35 کې الله رب العزت ذکر کړی دی چې کم سړی سره سره زروي سپین زروي او زکات نه ورکی نه غیته بدا سزا ملويږي اور یو بل روایت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایلو چې کم سړی دنیا کې مال جمع کی اور زکات ورنکی سره زر سپین زر درهم دینار ولی چې مخکې به درهم دینار دا به سرو زرو درهم به جوړو د سپینو زرو نه او دینار به جوړو د سرو زرو نه دا به خلکو جمع کولو وی بیا به الله رب العزت دا جهنم کې ګرم کی اور دې سره به انسان ته دغونه ورکی انسان به ور سره دغه لیکيږي او بیا به ورته دا مال نه आवाज راشي انا مالک زستا مالیم د غاړې هار به وی جانم کې به ګرم کړي شي غاړې ته به واچول شي دا هار ورته आवाज وکي انا مالک زستا مالیم دنیا کې د جمع کولو نن دا حال دی انا کنزک زستا خزانه هم تا جمع کړي نن دا سزا به اوس برداشت کړي دا مال به ته به خپل د خبرې در سره کی اجازه جمع کړي نن دا حال لنو نه چې زکات فرض دی مونږ نه کول باندې مونږ وعیدات بینو خو زکات نه ورکول باندې وعیدات شته کنه دا فرض عمل دی
اور المعجم الاوسط یو روایت نقل کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ادى زکات ماله چې کم سړی د خپل مال زکات ادا کو یعنی وري کړو فقد ذهب عنه شره د مال کم شر دی هغه نه به الله محفوظ وساتي او ما تاسو ویلي چې دا مال نه دی دا په نفسي بد چیز نه دی دا نه چې دا مال بس خو تابع کو دا مال ما ته ولي میلاو دی مال په فی نفسه خیر ولا دی ها دي کې نقصان نشته دی الته قرآن ورته خیر ویلی ان ترک خیرا الوصیه کچانا مال پاتې شو هغه ته خیر ویلی دی اوس د شرط څنګه جوړیږي شریعت موږ ته اصول مقرر کړي چې دا مال دې لګولو دا طریقه ده په دې طرز لګاوه دا بیا خیر دی خو کچري دا مال غلط ځای باندې لګي دا بیا شر دی بیا بربادي ده اور امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی وی دا مال نه دی دا لړم دی اور د دې لړم د ټک اور تکلیف نه ځان بچ کول د پر تقوا د دې علاج دی صحیح ده کنه یو شی زهريله دی ته ټک در خو تا سره دم شته نه پریشانه کی جزي دم کم خیر دی کنه نه مال سره بیا تقوا پکار ده چې تقوا نه ودا په نشو تمشو لګي یاره تماشا دا څه چل دی بس فلانکی ډمه راولو ودلې دی به الله پاک ته حساب کتاب ورکړي او مال تا سره دوه قسمه باندې تعلق ساتي یو دا چې تا په الله په لاره کې لګولې هغه حساب الله درکړي ای بنده زما لاره کې ته لګولې والا دا بدله دا جنت دی دا حوري دی دا غلمان دی دا بدل اور یو دا چې تا په نشو تمشو لګولې به الله پاک درته دا وایي چې اوس د دې مال حساب را کمال خو ما درکړې ولې به زیاده لګولې دا حساب ته ورکړي نزدک دی حدیث کې رالو انا مالک انا کنزک زستا مالیم زستا خزانه ام تا جمع کړه نن دا حال دی نو دیو چې نه چې کوم شیز الله پاک مو باندې فرض کړی دی هغه زوري هم دی او بنیادی هم دی او بخاری شریف روایت حدیث نمبر 8 کې بنی الاسلام علی خمس اسلام بنیادی 15 شیزونه دي 15 شیزونه بنیاد دي کم شهادت الله اله الا الله پہلا نمبر باندې شهادت الله د توحید اور شهادت دې خبرې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول دی د بنیادی عقیده ده چې دا نوی منځ زکات حج تبلیغ jihad ټول صفر ځکه په پہلا نمبر دا ذکر کو شهادت الله اله الا الله د دې خبرې کوي ورکول چې الله سره څوک شریک نشته وحده ولا شریک دی دویم نمبر باندې و اقامت الصلاه منځ قائمول چې کوم د حدیث او قران کې منځ تذکرہ غلي لفظ قیام اور سره غلي ها قائم اور قیام دې ته ویل کېږي چې څنګه الله پاک د نماز واړي هغه رنګي وکي دې نه دی ویلي چې اقرأ الصلاه بس موږ پڑھاو کا سبحان الله شروع شو او اللهم ربنا تورسو په دې پوي نشو چې دې کې موږ څه ویلي دي کله کله سورتونو کې شکی و چې را پته نه لګي چې کوم سورت مله خو د خیر کی کله کله دا شک چې اول رکعت کې دویم رکعت ای بیا ټیم نه اندازه لګو چې 2 منټه تیر دي نه 2 رکعت هم کړي ولی منټ کې یو رکعت خو کوم د نر بچیم انا به وخت نه اندازې لګو دا زموږ مونږ حل دی او قران وایي چې نه واقیم الصلاه سموز قائم کې قائم دي چې خشوع خضوع سره څنګه الله غوړي هغه رنګي موږ قائمول نزل د حدیث کې رااله و اقامت الصلاه موږ قائمول دریم نمبر و ایتاء الزکات او زکات ورکول زکات په دریم نمبر باندې ذکر کړی دی زکات ورکول زکات ادا کول دا فرض دی اسلام بنیاد شهادت الله اله الا الله دریم نمبر باندې موږ دریم نمبر باندې زکات او څلورم نمبر باندې وحج البيت من استطاع اليه سبيلا حج په هغه سړي باندې چې غیب باندې فرض وي حجوم چې چا باندې فرض حج کول پکار دی زمونږ دی پښتون سوسایټي کې دی ډیر خلک دي زکات حج ور باندې فرض سره پروا نه جی بس بیا بو کو خو ته خیر کی قبر ته ورسي خو حج ونه کی او پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کم سړی باندې حج فرض او حج و نه کړو وای ته ګور الا یعذ بالله الا یعذ بالله وای دی خو خدانو ک يهودي مري ک عیسائی مري دی خو خدان دونه سخت وای دی ور باندې نه چې حج فرض شو یو ځل حج فرض دا وکه بیا نفلی اجته ځکه نه خدا فرض خو وکه کنه دا به الله درنه تاسو کی اور حج فرضیت د پر کم اسباب دي وسایل دي حج چې څومره خرچه ده آغا د آنی جانی کرایا اور چې ته و پسی کور طرزی کور خرچه دوی بس بیا در باندې حج فرض دی
اور سټیټ تر نه څه پابندي نه وي. مثال شیډول 4 کې نه وي یا سعودي بینډ کړی هغه د نه پرېږدي دا پابندیان نه وي در باندې حج فرض دی بیا وي کوي. اور په 5 نمبر باندې و صوم رمضان د رمضان مبارک روزي نیول دا هم فرض دی. بس شعبان دی شعبان پسې بیا رمضان یو میاشت مس کې تقریبا پاتې. دا 5 شیزونه د بنی الاسلام علی 5 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه په مثال سره پوي و یو چته هغه ته پیلري لګیدلی چې پیلري لري کې منزل بر غورځيږي دا پیلري دا دادي دا الله د توحید گواهی منز زکات حج روزه د زکات اهتمام کول پکار دي. اور بل ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي په سورہ توبہ آیت نمبر 103 کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته به خلق راتلو اور زکات پی ور کولو نو پیغمبر ته الله پاک سوئی صلی الله علیه وسلم خذ من اموالهم صدقه ته د مسلمانانو د مؤمنانو مال نه صدقه اخلا. زکات وی کا صدقه وی صدقه عام دي زکات شامل دي خیرات شامل دي. اور بیا صد پرا تو طاهرهم وتزکیهم بها دستا د دون مال اخستل دو د پارا پاکواله دي د دو مال د پارا پاکواله دي د دو زړونو د پارا پاکواله دي. او بیا مخکې وصلی علیهم دیو د پارا ته دعا کوا ان الصلاه سکن لهم او چې تکله دیو ته دعا وکړي دوی ته سکون میلاو شي. دیو جن علماء لیکلي دي چې کم سړی یو غریب سړی ته چې کله زکات یا خیرات ورکړي غو ورته دعا کوي دغه دعا د مالداري سړي زړه د پر سکون ګرځي. موږ ته دلته چې څوک راشي راکې بس مغه ټیم ورته دعا وکړو بیا ورته ورسته ختم وي یا اجتماعي دوی هغه کې بیا دعا وکړو. او دا قرآن ویلي ان الصلاة سکن لهم ستا دا دعا هغو دپاره اطمینان دی سکون دی. نو اور شریعت قاعده دغه دا چې مسلمانانو مالدارو نه به مال راخلي زکات اور د مسلمانانو غریبانو کې به تقسیمه دیو جنا زکات کافر ته ورکول جایز ندی. زکات په مسلمان ته ورکي. او تاسو به حیران پاتې شئ د اسلام په تاریخ کې یو دور داسې تیر شوی دی چې کله عمر بن عبدالعزیز رحم الله خلیفہ جوړ شو هغه حکومت کړی دی 99 هجری 100 هجری 101 هجری کې وفات شوی دی صرف 2.5 کال حکومت کړی دی. نیو مالدار سړی ورته رالو چې زما دا زکات ته دا واخله غریبانو کې تقسیم کا غور دوی ما سره سو غریبان نشته خپل بس مخکې خو بداو چې بیت المال ترالو بیت المال نه به تقسیمې دو اوس بیت المال سر خړلې دی داسې خلکو لاس تعالی دې کا کروڑ را لې ورکی دي کا عرب را لې ورکی دي څه پته نه لګي نو غور دوی چې بیت المال کې خو دومره پیسې پراته ده چې غزم تقسیمول نه شخ خپل بس چوک کې ما طرف نه اجازه ته تقسیمي کا اب چوک کې ولاړو اعلان به کول چې ما سره پیسې دي زکات والا څوک شتا چې زکات ورکم غونډه ورځ به چوک کې 13 کا څوک نو چې زکات یې خسته وي. خو مسلمانانو دومره خوددار او غیرتی او چې غو دې چې ما کور کې یو ټیم روټیشن زکات بنا خستو چې ما نه بل محتاج بوي کنه هغه ته ضرورت نه زکات ورکول ولا هم خوددار اخستل ولا هم خوددار نظام زکه صفاو نو غو به د سکارو کو شي غونډه ورځ به چوک کې 13 کا ناری به لګولې څوک زکات ولا شته زکات ورکم ما خام به بیا رالو امیر المؤمنین ته جنن خو غونډه ورځ 13 کا زکات سره سوګه وای ما سره دې نشته سکه اور سره وکړه زکات په گلی گلی په کور کور ګرځول چې تاسو څوک محتاج تا چې زکات ورکم. دین یو دا خبره معلومه شو چې مونږ فاینانشلی دومره مسلمانانو زبردست وخت تیر کړی دی چې پورا امت مسلمه کې به غریب نه ورسته بعد کې سرمایه‌دارانه نظام راولو کیپټالیزم سوشلیزم زمونږ د اسلامي نظام په شاته پاتې شو هغه مونږ رایج نه کو بس غربت ورځې په ورځې زیاتی موضوع مخ کې نصاب کتلو تیر کال صاحب نصاب جوړیدو د پاره 1,80,000 روپے پکار وی اور دې کال صاحب نصاب جوړیدو د پاره 5,80,000 روپے پکار دي دومره دا پیسہ ډیویلیو شو قیمت ختم شو چندی 1100 ته کې تقریبا 1100 ته تولا ورسیدا او تیر کال دا تولا ماته خلا په 600 کا په 200 نو چې څومره
مهنګي زیاتېږي د شیزونو ورسره ریټ غورځېږي. تیر کال سونه ماته خیره په 2 लाख وه، دې کال په 4,78,000 او 4,50,000 نه بره ګرځي. دا حل دی. خو بهرحال چې زکات در باندې فرض دی او پوهېږي چې ما سره زه صاحب نصاب یم، کالم په مال باندې پوره شوی دی، بیا زکات کې تاخیر او سستی نه د کول پکار. علامه کسانی رحم الله لیکلی دي چې زکات بنیادی طور باندې په 2 قسمه باندې دی، یو دی فرض بل دی واجب. فرض غي ته وی چې الله پاک در باندې مقرر کړي، لکه مال کې 40 حصہ اور زکات ورکولو فرمولا هم زده کې ښه دا نه چې 2 روپو د پاره فون کې چې جدي کې څومره زکات دی. د زکات فرمولا دا ده چې څومره مال در سره دی دا په 40 تقسیمو زکات پر وځي. یو سړي سره 40,000 روپۍ دي، په 40 تقسیم کا 100 روپۍ بروزي 0 روپۍ. یو سړي سره 80,000 روپۍ دي، په 40 تقسیم کا 2,000 بروزي. یو سړي سره 1 लाख روپۍ دي، په 40 تقسیم کا 2,500 بروزي. دا فرمولا ده. ټوټل مال ډیوایډډ بای 40 دی فرمولا ده. کل مال تقسیم 40 بس زکات بروزي. فرمولې باندې پوه شو؟ دی فرمولا ده. سوره مال د سره د ټول را جمع کا په 40 تقسیم کا په زکات مقدار بروزي. مثال یو سړی دی غي سره 10 تولې سونه ده، یاره زکات څنګه ورکم؟ دا سونه ټوله پیسو ته واړوه، مارکیټ ته لاړ شه، زرګر نه تاسو کا چې د 10 تولو سونو څومره پیسې جوړیږي ابي درته ولي کی مګر ته دا په 40 تقسیم کا په 40 تقسیم کی ته وایي چې دومره رااله بس وای دا بس په ما باندې زکات نه ده. اسانه فرموله ده دی. دا فرضي زکات دی، دا به خامخا ورکي. یو دی وجوبي زکات، واجب زکات. هغه چې انسان خپل ځان د پر شکرانه په تور باندې هغه باندې واجب کړی شي، لکه صدقه فطر. صدقه فطر ورکول واجب دي. ما روزي ونیولې، روزي د بعد الله پاک ماته زندگی را کا کال مخاطر کو روزي مخې ونیولې، الحمدلله دا د ما سر صدقه ده، 2,500 روپۍ دي، دا یو غریب ته ورکړم، دا واجب ده. نه زکات فرض او صدقه فطر واجب. بیا د مال زکات هم په 2 قسمه باندې دي. سره زر، سپین زر، سامان تجارت اور د کم زنور دي سروي. نو چې دې کې کم ته زکات ورکې دې ته زکات وایي. دکان د مثال 20 लाख روپو هغې نه چې کومه پیسه ته غریب ته ورکې سلانه دا زکات دی. یا سره زر دی هغې نه ورکې دا زکات دی، سپینو زرو نه ورکې دا زکات دی. اور یا سرو کې مثال په طور باندې په 5 اوښانو باندې یو چیلې، په 10 باندې 2 دي، په 15 باندې 3 دي، په 20 اوښانو باندې 4 چیلې دي. دا زکات کی حسابېږي، دې ته زکات وایي. اور چې کم په فصل کې کیږي، سبزیانو کې، میوو کې اور غلا وغیرہ کې هغې ته عشر ویلی کی. غنمو کې چې کم شیز ورکېږي د مو خلک زکات وایي، شرع په اصطلاح کې هغې ته عشر وایي، 10 حصہ. اور که بیا د هغې باندې خرچه شوي وي، مثال ټوبیل ورته چلولی یا د راډ چلولی دی، یا د ورته مثال په طور مې بجلی بل پیمنټ هغې کې کړی دی، ټوبیل چلولی، بیا هغې کې نصف عشر دی، بیا 10 حصہ هم په منځ باندې نیمه کې. نو عشر ویلې کېږي 10 کې یو ورکول، اور نصف عشر ویلې کېږي 20 کې یو ورکول. مثال په طور باندې 10 من غنم د وشو خو برنیز مکه ده، نه یو من غنم به عشر کې ورکوي. اور که 20 من غنم د وشو خو ټوبیل د ورته چلولی، بجلی بیل ور باندې راغلی، راډ ته چلولی دی، نو بیا به 20 منو کې یو من ورکوي، 10 منو کې بیا نیم من دی، دې ته عشر ویلې کېږي. د زکات حکم څه دی؟ زکات حکم دادی چې دا قطعی طور باندې فرض دی. دیو جن د زکات نه انکار کولو والا کافر دی، او چې زکات نه منم کافر دی. یا شریعت کې سره زکات شتانه کافر شو په دې ټکی سره. ولی چې 22 آیاتونو کې د زکات تذکره ده، دا د قرآن آیات نه انکار دی، ضرورت دین نه انکار دی. خو که یو سړي ته پته ده چې ما باندې زکات فرض دی خو ورکوي نه او فرضی غنی دا به ګناګار دی خو کافر نه دی. نو زکات ادایګي کې تاخير هم نه دی پکار، دی کې علی الفور ورکول پکار دی. کال پوره کېږي فورن ورکو، یو غریب کار به چلیږي، 100 کالو د جمع کړی دی، 100 کالو پر استا گاون کې یو غریب دغه بیړه د غر کاکا خو که هر کال د ورکول کار به روانو کنه چاته محتاج نه. د دې جن زکات کې تاخير نه دی کول پکار، اگر چې قاعده او ثابته ده چې مر نه مخکې به زکات ورکړي، خو بیا هم تاخیر پکې نه دی کول پکار. اور که اجتماعي طور باندې خلکو د زکات نه انکار وکړو، بیا امیر المؤمنین ته دا حکم دی چې دو خلافت جهاد کې لکه څنګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړو،
چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو خلکو زکات نه انکار وکړو څه قبیلې مرتد شوې ابو بکر صدیق رضی الله عنه لشکر تیار کوئی روز جهاد کو منکرین زکات سره حضرت عمر رضی الله تعالی ورته رالو و امیر المؤمنین د حالات ته وګوره مسلمانان کمزوري دي لک کال دوه کال بس صبر کو سټیبل شو مضبوط شو بیا به دوسره وجنګيږو قربان شم ابو بکر صدیق نه واه والله صد دي خلکو ایمان است وختلو اس باندې کینستلو تورې نیام نه روبه سره د سیوا کې ونیولا وې صحابه واوري نن ابو بکر یوازې جهاد کوي که تاسو رضی بیا جهاد کوم که تاسو یو کس نه ابو بکر به بیا جهاد کوي دیو جن علماء دا مسله دینه مستنبط کړی دا که قوم اجتماعي تور باندې زکات نه انکار وکړو بیا امیر المؤمنین د خلاف جهاد حکم کوي انفرادي تور باندې هغه نه ورکی فلانکې نه ورکی فلانک اوس ګناګار دی خو خلاف جهاد نه شدانه چې اوس مو جهاد فرض کړی ټیک دی کنه د اجتماعي تور باندې دا چې پورا قوم د وچ نی ورکو بیا به امیر المؤمنین د خلاف جنگیږي بیا به اعلان کوي د جهاد نه زکات د الله فرضي حکم دی اور مسائل نزان هم خبرول پکار دی بیا هم قسم مسله وا الحمدلله هر مسجد کی امام شته هر مسجد کی مفتی شته هر محله کې الحمدلله علما ډیر دي هغه نه تاسو کې خپل زکات ترتیب جوړوي ټیک دی کنه ان شاء الله